درې اهم خبرونه. یو د پاکستان د آرمی چیف د افغانستان حوالې سره بیان. دویم په پاکستان کې افغان ډاکټران ونیولې شول. او دریم په امریکا کې آیس نومي یوه ایجنسي ده، د هغې په کسټډي یا په حراست کې یو افغانی په حق رسېدلی دی، د هغې د مرګ وجه څه ده. وړومبی راځو د پاکستان فوج د کور کمانډرانو کانفرنس چې کوم دی نو هغه 13 ورځ شوی دی. هغې ته آرمی چیف فیلډ مارشل عاصم منیر ورته دا خبره بیا کړې ده چې پاکستان کې یا په دې خطه کې د امن براه راست تعلق چې دی دا د افغانستان سره دی، تر څو دهشتګرد خارجیان د افغانستان خاوره نه استعمالوي تر هغې پورې په پاکستان کې امن نشي راتلی یا په خطه کې. دا یو خبره یې بله کړې ده او هغه دا ده چې پاکستان به د افغانستان په خاوره باندې عملیات جاری ساتي چې موږ ته دلته حمله کیږي، موږ به جواب هلته ورکوو. په داسې حال کې ځینې ملګري چې هغه د افغانستان سره تعلق ساتي اکثر زموږ نه تپوس کوي چې یاره د پولې د خلاصېدو آیا کوم امکان شته یا نشته. نو په دغه حواله باندې اکثر داسې وي لکه اوس د خیبر پښتونخوا چې کوم تاجران دي، د دوایانو کمپنیانو مالکان دي، هغوی لګیا دي په خپل لیول باندې میټینګز کوي. د هغې وجه دا ده د هغوی کاروبار خراب دی تر څو د تورخم لاره وسپړي. خو یعنی بیا چې کله داسې واقعات وشي، کوم دلته ترهګرۍ واقع وشي، بیا د دې ځای نه جازونه پاسي، هلته په افغانستان کې بمبار وکړي، نو بیا داسې نه ښکاري چې ګنې دغه په رسمي ډول باندې دغه پوله یا دغه دروازه چې کوم ده نو دا وسپړدلی شي. دویم خبر ته راځم چې کوم ډاکټران 4 ډاکټران نیولې شوي دي چې هغه افغان نیشنلز دي، هغوی دلته کې د هغوی ټریننګ روان و، سپیشلایزیشن پکې د ځینې ډاکټرانو روان دی او 10 افغان سټوډنټس دي 10 په شمېره کې. دا په پنجاب کې نیولې شوي دي. په پنجاب کې په 2 ښارونو کې د بهاولپور او دغه رنګې د ساهیوال په هاسپټلز کې دی خپل دنده ترسره کوله تر څو دوی چې کوم تربیت ته هغه واخلي او یو سپیشلایزد کورس وکړي. په دې کې چې کوم د ډاکټر سره زموږ په خپله باندې خبرې شوي دي، نو کوم چې په پاکستان کې د افغان ډاکټرز دي نو هغوی دا ویلي دي چې د دې کسانو ویزې چې کوم دي دا انډر پروسس دي، یعنی د دوی سره آلریډي هغه سلیپس شته دی کوم کې چې دوی ویزې د ایکسټینشن د ویزې په میاد کې د ایکسټینشن درخواستونه ورکړي دي. خو هغوی وایي چې چونکې د دواړو ملکونو ترمنځ د تیرو یعنی د اکتوبر د میاشتې نه را په دې خوا تعلقات داسې دي، نو زمونږ هم په هغې اثر په مونږ پرېوتی دی. وایي چې د تیرو 5-6 میاشتو نه چاته هم ویزه نه ورکوي او هم دغه سیچویشن یا دغه کیس په پاکستان کې چې کوم افغان زده کوونکي دي د هغوی سره هم دی. هغوی وایي چې پولیس یا دا کسان راشي زموږ د کار ځایونو ته، زموږ هاسپټلز ته، نور کله به موږ هم دغې هاسپټلز ته تلو، خپله دنده مو ترسره کوله، خو اوس چې کوم دی نو په موږ پسې بیا پولیس راځي د کار ځای ته او د هغه ځای نه دوی ارست کړي. په دې کې یو ډاکټر پکې دا خبره هم وکړه چې یو ډاکټر لا هم د پولیسو په حراست کې یا په کسټډي کې دی او البته دا 3 ډاکټران چې کوم دي نو دا ښایي چې افغانستان ته ډیپورټ کړلی شي. یو ډېر غټ نقصان دی په داسې حال کې چې د هغوی سپیشلایزیشن دلته روان دی، په داسې حال کې چې هغوی ډیګري هم له دې ځای کړې ده. په کار دا ده چې هغوی ته دا ځای کې دغه چې کوم فرصت برابرېدو چې دغه یې ورته ورکړی وي. دریم خبر ته به راځو. آیس چې کوم د امریکا یوه نوي ایجنسي ده، آیس مطلب امیګریشن اینډ کسټمز انفورسمنٹ. د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ د دې ایجنسۍ د کارکردګۍ ډېر زیات تعریفونه کوي. دی جوړه کړې ده خاص کر د امیګرنټس دپاره، د امیګرنټس هغه ایلیګل امیګرنټس د هغوی د نیولو د پکړ دپاره. یو افغانی دی نظیر پکتیاوال د هغه نه نوم دی، د هغه په 12 مارچ باندې هم د دې آیس چې کومه نومي ایجنسي ده د دیو په کسټډي یا په حراست کې هغه په حق رسېدلی دی. آیس په ظاهره باندې چې کوم د هغه د ډاکټرانو د مرګ کومه وجه ښودلې ده هغه ریپورټ یې جمع کړی دی او په هغې کې د مرګ وجه الرجي، سویر الرجي ښودلې ده یا د الرجي ریاکشن ښودلی شوی دی. خو د نظیر پکتیاوال فیملی یا فامیل چې کوم دی د هغو کور ودانه هغوی د دې نه مطمئن نه دي چې په الرجي باندې داسې کم کنډیشنز را جوړ شول چې نظیر په هغې کې په حق ورسېدو. دغه رنګې د امریکا یو څو د هاوس اف ریپرزنټیټیوز ممبران دي چې هغوی هم په دې حواله باندې اوازونه پورته کړي دي چې بھائی دا ریپورټ چې کوم دی دا انف نه دی، فردر د دې انویسټیګیشنز دی وشي. البته د آیس حوالې سره چې کوم خلک په امریکا کې ژوند کوي نو هغوی وایي چې دا یو بل داسې
ته ویلی شي چې ګنې یو بلیک واټر شانته کې یو پاورفل ایجنسي جوړه کړې د امریکې د دې په حراست کې 12 کسان چې کوم دی سوري ټوټل کسان چې دي نو هغه 31 کسان په حق رسېدلي د دې آیس په حراست کې او دا نظیر چې کوم وو په کم چې په مارچ کې په 14 مارچ باندې دی مړ وو نو د د مرګ چې کوم دی دا 12 دی نو د 14 مارچ نه آنول دا چې څو میاشتې تېرې شوې په دې کې د دو مرګ 12 وو او ټوټل 31 کسان مړه شول نو تاسو په خپل حساب وکړئ چې دا څونه کسان د دې په حراست کې مړه شول